بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تزوجها على حيوان أو عروض في الذمة فكذلك الجواب. لکبر وګورئ مسله دا ده، یو سړي ښځې سره نکاح وکړله او قبل الدخول طلاق ورکو. یو سړي ښځې سره نکاح وکړله او کوم مهر یې ورته مقرر کړی، ښځې ورته هغه واپس هبه کو او بیا قبل الدخول طلاق ورکو. د دې مختلف صورتونه موږ بیان کړیو. یو خبره د دین و د پیسو کوم چې په تعین نه متعین کیږي، قبل القبضه یو حکم و بعد القبضه بلو. یو د عامو سامانونو واغې باره کې موږ ویلي دواړو یو حکم دی، بعد القبضه وي او قبل القبضه وي. که خاوند خپل نصف مهر باقي پاتې شو بیا رجوع نشي کولی، ویلي مو که نه. د هغې نه یو بله مسله بیاني، تاسو متوجه شئ. یو سړي ښځې سره نکاح وکړله په حیوان باندې، غوا به درکړمه مهر کې، ویل ټیک ده. یا څه سامان ورته یاد کو، مثلا ګاړی به درله درکړمه مهر کې، توجه جي. او بیا دې ښځې دغه حیوان او دغه ګاړی دغه سامان او دا یې لا ورکړی نه دی، په ذمه خپله ذمه معنی کو، یا یې ورکړی دی. دواړه صورتونه وروسته بیانوي. خو دې ښځې بیا واپس ورته هبه کو دغه مال، دغه حیوان دغه ګاړی، او بیا دې خاوند قبل الدخول طلاق ورکو. رجوع پې کولی شي که نه؟ زمونږ هغه زړه مسله د رجوع پې نشي کولی، ځکه سړي ته خپل نصف مهر خلاصه کې پوره ورته سالم پاتې شو. نور څه غواړي د الله نه؟ ړوند سړی د الله نه څه غواړي؟ ښه غټه. ولو تزوجها على حیوان، یو سړی نکاح وکړي د یوې ښځې سره په یو حیوان او عروض یا په یو سامان په ذمه، هغه په خپله ذمه کې دي، معنا ورته قبضه کې ورنه کې. فكذلك الجواب، هم دغه شان جواب دی، یعنی رجوع به نشي کولی به که قبل الدخول طلاق ورکو، هغې ورته هبه کړې وه. نوره قصه ټوله زړه ده، که ومې وجه څه ده؟ لأن المقبوض متعین في الرد. اعتراض وکړه دلته خو په تعین سره نه دی متعین شوی که نه، یار فی ذمه وکړه. ما څه ویل؟ فی ذمه، لا ورکړې خو یې نه دي. جواب تاسو لږ بره ګورئ چې دا حیوان دا سړی ښځې له په مهر کې ورکړي او بیا دا ښځه حیوان واپس ورته هبه کوي، نو بیا به متعین کېږي که نه؟ په دغه قبضې سره متعین کېږي، دغه کافي ده که نه دغه تعین؟ او مخکې د پیسو مسله وه، خو بهرحال په تعین سره نه متعین کېدلې، دا خو په تعین متعین کېږي چې قبضه وشي. لأن المقبوض چې دی دا متعین دی په رد کې، کله چې واپس کوي ورته په دې کې متعین کېږي که نه؟ یوه مسله ده. وهذا لأن الجهالة، یوه بله مسله ده مولي صاحب، دا څنګه مهر مقرر کو؟ یار دا خو مجهول دی حیوان، داسې ده که نه ده؟ نو دا به راله راشي مستقله مسله. نکاح کې که مهر کې څه جهالت یسیره، نو هغه نقصان نه ورکوي، خیر دی. مقصود خو څه پیسې نه دي، نو مهر کې جهالت راشي، جهالت یسیره، نو هغه نقصان به نکاله نه ورکوي، بلکې هغه مهر به متوسط به راځي براله. وهذا وجه دا مولي صاحب لأن الجهالة جواز د نکاح په حیوان باندې یو، او عروض باندې بلا تعین یو، او مقبوض دا پرد سره متعین کیږي. د دوه مسلې ته اشاره کوي. یو جهالت چې تتحملت دا برداشت کیږي په نکاح په نکاح کې، نو فائدہ یو دا ثابت شوله، وهذا دې ته اشاره شو. دویمه فائدہ عینه، کله چې پرد کې تعین وشو دا بداسي شي یسیر کأن التسمیه وقعت علیه، وې تسمیه هم په دغه واقع شوی و. څه مطلب؟ کم وخت کې چې وته حیوان متوسط راوستلو مهر کې وته ورکاو، یا یې وته ورکړی نه، ښځې ورته ویل کم راکې، ویل هغه ویل مقې مې ته واپس هبه کو. دغه وخت کې تعین وشو که نه؟ دغه تعین داسې دی لکه عقد وخت کې چې ورته متعین کړی و. اوس پوه شولې؟ کأن التسمیه وقعت علیه، ګویا تسمیه عقد وخت کې هم په دغې واقع شوې وه. وإذا تزوج على ألف على أن لا يخرجها من البلدة أو على أن لا يتزوج على أخرى عليها أخرى. لږ بر وګورئ چې عنوان د مسلې دا دی چې مهر ورته متردد کی دي. که خاوند وفا په شرط کې وکړي نو ښځه وایي کم مهر راکړه خیر دی، او که وفا په شرط کې ونه کړي به پوره راکړي. مثال یې واوره، ورته وایي 1000 روپۍ برله مهر کې در کومه، ښځه وایي 1000 روپۍ راته مهر کې راکړه، خو شرط به دا وي
چې د کوم خار کې را سره نکاح کې پېښور کې دینه به نه وباسي یا بل خزه بر باندې نه کې نو حکم وسواورا کشری سړي په شرط کې وفا وکړه خار نوی نه استلا ومقذر روپۍ به مہر شي بل خزه به ونکړه اقذر روپۍ به مہر شي او که په شرط وفا ونکړه بل خزه به وکړه ای د خار نوی استلا نبی خزه په دغه ګروپونه درازي په دغه زرو به بوله مہر مثل ورکې څوک به نه شو پوه شوي به وګورئ وإذا تزوجها کله چې سړی نکاح د خزې سره وکړي علی الفن بزر ربو علی ان بدی شرط لا یخرجها چې دا سړی به دا خزه نه وباسي من البلدة د خارنا او د سینې چې خار کې به خبر کې را سواده وکړو همې چرته باندو منډو تفریدو ته بونځي ابه ربانی څپې کې تبي څاګي ته بوزا اول الله يتزوج عليها یادا چی زر روپۍ راکه خیر دې مہر خو شرط سره دا کی دي ور سره خزه سره چې نکاح باندې کوي د دې د بر اخرى بل سره بل بنه بول نه راولي نو حکم او رفعين وفا بالشرط که وفا بشرط وکي نفله المسمى بملاويږي المرء مؤاخذ باقراره دا مادم دکا کم دې 78 نمبر لانه صلح مهرا زکا صلاحیت د مہر لري د 1000 روپۍ وقد تم رضاها به او د خزي رضا چې دام په دغه معنی تامه ده وان تزوجها عليها اخرى دویم صورت واورا کدي سړی بدی خزبانی بلی خزي سره نکاح وکړه دوباره او اخرجها یی د 20 سلا د خاننا نفلها مہر مثلها مضبوط مہر مثل ملاویږي تاسو ټول پوهیږئ کنه ما په شان ټول ستړي استئ پوهیږئ کنه وجه سلام علیکم داس یو شی وته مسما کړي او چې پاغي کې خزي ته نفوا خزه بده راضي شوی وا چې 1000 روپۍ په خار کې 1000 روپۍ بن راولي اوس که چری خزي خاون وفا و نکړه اکم وسب کې خزي ته نفوا کم شي کې خزي ته نفوا اگر انلا نه خزه به راضي نه ده نه چې خزه نه راضي په دغه مسما په مہر مثل تزونو اورا لانه خاون چې ده سما مسمى کړي ما هغه شي لها فيه نفون چاغي خزيتا نفدا فإن فواته نو کداغه شی فوت شي د نفع والا ان عدم رضاها به د خزي رضا کېدل په دغه مہر باندې معدوم شو بلال فانی نو فیکمل مہر مثلها مکمل ولې بشي خزي د مہر مثل به د دې بل مثال کما فی تسمیه الکرامه والهدیه مع الالف اګه وسره خزي دی وی 1000 روپۍ مہر بدر کوم ور سره اکرام بم دی کوم چابي کوم را چابي کوم بم دی یا هدیه بم د تدر کوم غوي ټیک ده نو بس به د دې حکم هم داده چې کله نکاح وشولا اکرام ورل کول او چابي مابي نه کونټي منټي ولا چابي کول او دغه شان په دې خېټه کې چې نور دوه کونټي لګې دي لغه ولا چابي کول بس صحیح ده او که چابي ولا نه کوله تحفه نه ور کولی به خزه بزر روپونه درازي به مہر مثل واجبي دغه شان وسله التم دا ودلتم د زمنګ مسله کې کما فی تسمیه الکرامه والهدیه مع الالف پوهیږئ په کنه کما سما کی کرامت او هدیه د الف سره ولو تزوج على الف اقام بها وعلى الفين اخرجها لکبر وګری دا مثلا دا هم د بې اجاره والا مسله دلته بيو کې براله راځي هدايه بيو کې اجاره کې ما تبر وګورئ خزي ورته ویل جی ټیک ده 1000 روپۍ به مہري کچره دي خار کې مې وسه 2000 به مہري غره کبار مې وباسي مہر حالات سره متردد کو اوس حکم داده کچری د اخذ په دې خار کې وسه ولا بس سید 1000 روپۍ به مہري او ګره خار نه ویستله نه به 2000 نه د امام سی وای به مہر مثل واجبی کې خود 2000 معنی به نه ورته ورو هغه غزوان نه پویږي لکه چې تاسو لږ بر وګورئ یو پیری مستړی مدحت نه سیوا خزي ته ویل ک بخار کې مو وسولي 1000 روپۍ به د مہري
او که د ښار نه مې بار کړی 2000 یو ته ښځې دا ویل دواړه راضي شو. امام صاحب بنځي اوس حکم دا دی که په ښار کې 200 بس ټیک د 1000 روپۍ مهر به او که شرط مانی وفا ونه کړه ښار کې 900 نه به 1000 روپۍ نه 2000 به نه بلکې څه به وي مهر مثل به. البته مهر مثل به د 2000 نه زیاتېږي. او صاحبین فرمایي دواړه شرط صحیح دي که ښار کې 200 1000 روپۍ به کباری 20 2000 به. امام ظفر رحم الله وی دواړه فاسد دي که ښار کې 200 1000 نه دي که ښار کې 20 2000 نه دي مهر مثل به 1000 نه به راکمونه 2000 نه به زیتونه. فتوا د امام صاحب په قول الله پوهه شولې به ورته وګورئ. ولو تزوجها کنیکا ور سره وکي علی الفن باندې ان اقام بها بدی شرط چې دا سړی قائم کی دا کذا پخار کې والا الفین ان اخرجها او الفین باندې بوي کچری دا کذا و باسي د خارنا اوس نتیجه وره فین اقام بها کچری دې سړی دا کذا بدی خار کې قائم کړه نفل الالف ضرب ور لازمیږي وان اخرجها کباری 20 فلا مهر المثل بو تورکو لا یزاد على الفین پزرو باندې زیتیږي امام سی وای ولا ينقص عن الالف 2000 بزیتیږي نه او کمی کې به د 1000 نه دا ټکه مې نه ویلې زر نه به کوم نه مهر مثل کا. وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين فرمای الشرطان جميعا جائزان دواړه شرطونه جائز دي. نور پیږي کنه نتیجه حتی کان لها تر دې چې خزر بارب الف ان قام بها کچری خار کی وسولا والفان بور لوی ان خرجها پیږي. وقال امام ظفر فرمای الشرطان جميعا فاسدان دوړ شرطونه فاسد دي نو به ويكون لها مهر مثلها مهر مثل به تور کوي دوړو صورتونه کې البته لا ينقص من الالف نبه کمین لا ينقص من الالف الف نبه کمیږي ولا يزاد على الفين من بزيتيږي نه. واصل المساله بالاجارات اس مساله د په اجارو کې به اجاره کې برابر راشي. یو سره درزي ته ویلک برو ګوري کنن روز جرا لدا کپڑے و غندلی یو درهم بدر کوما او کسبا جرا ته و غندلی ګوره به یو درهم نیم درهم بدر کوما. امام سی وای کنن یو غندلی یو درهم لازمیږي او کسبا یو ولو غندلی نیم نه اجرتی مثل لازمیږي. صاحبین وی دواله سیدی کنن یو غندلی یو درهم کسبا یو غندلی نیم درهم. امام ظفر سی وای دوالو صورتونه کې اجرت فاسد دی اجرتی مثل واجبېږي. فتوا د امام سی په قول الله فيجي كنبي. واصل المسألة في الإجارات في قول إن خدته اليوم فلك درهم وإن خدته غدا فلك نصف درهم وسنبينها فيه كتاب الإجارات كي ببيان إن شاء الله تعالى. ولو تزوج على هذا العبد أو على هذا العبد فإذا أحدهم أو كسلك بروغري خزي تيويل تسر نکاح کوم بدی غلام یا بدی غلام بس نکاح وکړه دواړو معنی نه دواړو کې یو یا بدی به چرستو کتل یو قیمتي و د 2000 روپو مثلا یو ناقصو د 0 روپو اوس به څه کو پوه نه شوي. اسانه مسله ده مسله دا که اوس به ګورو مهر مثل تا کدا مهر مثل دغه قیمتي عمر او یا دغه نه زیاتو ماغه قیمتي باور کی او کا کم کمزور او غیر قیمتي 1000 روپو والا مهر مثل دومره او یا د دینم کمو بس به ماغه کمزور غلام ورکی او که په مینس کې مهر مثل د دې قیمتینه لګو او د دې غیر قیمتینه زیاتو بس به مهر مثل شنو څوک پوه نه شو. اسانه ده کنه دو ګورئ. ولو تزوجها کنیکای دغه خزي سره وکړه على هذا العبد باندې او على هذا العبد باندې فاذا احدهما چې قتل ناصا بيو بکی او کسو ناقصو والاخر ارفعوا د 2000 روپو مثلا فان كان مهر مثلها کچری مهر مثل لخزي اقل من اوكسهما دا اوقس نکمو فلها الاوكس یو توکس ملاوشي وان كان اكثر او کچری اکثر من ارفعهما دا ارفع نم زيتو فلها الارفع بوت ملاوشي وان كان بينهما فلا مهر مثلها تاسو پیږي وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله دا مفتى به دا
صاحبین څه وی بهر حال به او کس ورکی او کس وقال لعل او کس فی ذلک کل ټول کې وته او کس ورکی په مسله پوه شوي بل صورت یې واورئ او که قبل الدخول طلاق ورکو نو به اجماعا کم او کس غلام دی داغي کم نیم قیمت دی قبا ورکی هغه د 100 روپو مثلا د زرو داغي نسب څومره دی 500 به وته ورکی فإن طلقها قبل الدخول بها کشر طلاق ورکی خزي د مخکې دخول نه خزي سره فلا نصف لو کسب وته ورکی فی ذلک کل طول صورتونه کې بالاجماع صاحبانو دلیل لور شي هغه ویل بهر حال بڅور کوي او کس نسی ویلو کنه د دې مسلې بنیاد چې یو بل اختلاف دی تاسو لږ برو ګورئ د دې اختلاف بنیاد بل اختلاف دی هغه دا دی چې د صاحبانو بنز باندې اصل مہر چې مسما ده څوک ده ترڅو چې په مسما عمل ممکنو نتیجه مہر مثل بنزو زده نشو او د امام سے بنزبانی اصل چې مہر مثل له مسما نه ده څوک ده نو کچری مسما وا ټیک ده هو کنه و به اصل لزو اصل څوک دی مہر مثل ونه رسیدل نو صاحبین فرمای اصل څوک دی مسما ده بدل تو ګوري مسمای وته ویلی ده عرفا او کس نو که عرفا نه او کس خاصم دی مسما که عرفا نه نو مسما او کس خاصم شته چې مسما باندې عمل کیږي او کس باندې مہر مثل لمزالتا وزن پوه نه شوي وګورئ امام سے هغه ورسته کو کبه ویما لهما ان المسير الى مہر المثل دا ضرورت مہر مثل تعالی کیږي لتعذر ایجاب المسمى کله چې متعذر شي واجب کېدل د مسمى ثابت کېدل د مسمى او دلته هو متعذر نه د مسمى واجب کېدل کنه یار وقدم کنه ایجاب ولو کسي دلته ایجاب د وکس اشتره کړه اذا الاقل متيقن دا قانون دی اقل چی دا متيقن وي پته نه لګي دوه کسان راغلي او کدریو نو درې کې شک دی خو دوه خو یقیني دي پته نه لګي دوه طلاق مې ورکړ کدرې نو درې خو شک دی دوه خو یقیني دي عام طور په اقل عمل کیږي ښا وصارك الخلع دا بشان د خل یو د اتاق شو علی مالین التم دغه شان دا خزي ته وای دغه غلام راکا یا دا غلام راکا خل بسر وکما یا خزه ورته وی راولټه کوي خوانه ما سره خل وک پریمه د سخت درنه تنګای ما او یا بدا غلام در کم یادا التم حکم دار چې کم او کس ته کنه او کس مقلازمی کی غلام ته مولا وای آزاد بده کوم دغه راکا یادا یو ته غلام وای نلته چې کوم او کس ورفو چې کوم او کس د مقلازمی کی نلته بم داسي شي اذا لقل كمره وصارك الخل والاتاق على مال ولابي حنيفه امام سب رحمه الله راي ما تويلي وا چند الموجب الاصلي موجب اصلي څوک دی مہر مثل ولي اذ هو العادل مہر مثل عادل له مہر مثل کمی زيتي نو ما غشاني مہر مثل چی دا د شي اصلي قیمت تاسو ماته لګو ګورئ ګوره دا کتاب دی مارکیټ کې دی قیمت 100 روپۍ دی د عبدالرحمن دکاندار دی کله څوک دوکه کې بدو زره ورکی او کله څوک ملګری راشي په 500 ورکی نه دا کې کمیدل زیاتېدل دا سمن دي مارکیټ ریټ نه کمیږي هغه بهر حال څو ازرو نه پیږي قیمت د شی ما غشاني او دا سمن کمیږي زیاتېږي هغه بازار کې فرق راشي به بیل مسله ده نو مہر مثل دا اصل قیمت د خزې ده دا کمیږي زیاتېږي نه او پاتې شلو مسما او چې دواړه بچ راځي شو نو عادل څوک دی مہر مثل دی والعدول عنه عدول د دین کله کیږي چې کله مسما صحیح وي نو چې کله مسما صحیح نه و به بدین عدول نه کو بس بده ترازو به والعدول عنه لا اعراض کیږي د مہر مثل نه دا کله وي اند صحت التسمیه کله چې صحیح تسمیه صحیح وي او دلته و تسمیه فاسده وقت فسدت لمکان الجهالت جهالت دی بکی کوم او ارفاد او کوکس دی نو خلع او اتاق کې څه کې امام صاحب ته وایا الته او کس به هر حال وکنه غي سره څه کې مړ وي خلع او اتاق کې خو بدل نه الته خلق د څه کې طلاق هم داسي ور کوي
غلام هم داسې آزادوي هلته بدل لر وکي هذه بشان نه ده اوره په خلاف دخول او د اطاق انه لا موجب له ځکه هغه د بار حکم نشته په بدل کې او چې کله مقرر کو ټیک د کني نه او مہر خو بهر حالي مہر مثل خنوي امام صاحب ته وای تداولي وي چې مہر مثل بي خو 2000 نه باندې زیاتیږي مہر مثل بي خو زره نه باندې کمیږي وایي چې 2000 نه بس کنه زیاتیږي چې خزه 2000 پورې راضي ده 2000 راضي ده زیات نه ازم په 2000 راضي شوی ده نه زیات څل ورکو او زره نه کمیږي نه ولی مہر مثل چې کله د زره نه کمو نو خاون حکم اس کم بزرو راضي دی کنه یار نه کمانه مثل دې نه کم هم ضرب ورکو او ګره 2000 نه زیاتو نه به ورکو ولی خزه څو پورې راضي شوی 2000 پورې اورا کمال یار بلډ پریشر مې ولويدلو الا ان مہر المثل چره اذا كان اكثر من الارفع کله چې د زید وی د ارفانا فالمرأه رضيت بالحت نو به خزه راضي په کموالی باندې اسیم راضي شوی د په کموالی او که چر انقص وی د او کسنا نو فزوج رضي بزيادته بزيادت راضي شوی د زرونه په زیاتو والواجب نو د زرونه به نه کمو والواجب في الطلاق قبل الدخول في مثل المتعه وسوال داده توجه جی تاسو ویلو چې قبل الدخول طلاق ورکو بهر حال به واجبېږي او کس امام صاحب ته وای مہر مثل کې خو چې قبل الدخول تراقي به خو متعه لازميږي او کس ولې لازمه وای جی عام طور دا او کس چې د متعین زيتي نو سړی سم په دې راضي شوی دی د متعین په زیات راضي شوی به ځکه مغیات کو نو که صورت دا سراله چې دا او کس چې د متعینم کمو وګوره به حکم د متعی ښا اورا والواجب في الطلاق قبل الدخول في مثل بدغه شان صورت کې مہر مثل کې څه واجبي المتة متوي او نصف او کس دا يزيد عليه عام طور زيتيږي په متعه باندې په عادت کې نفوجب الاعتراف بزياده دا او کس ځکه واجب شو چې خاون د زیادت اعتراف کړي پر راضي شوی دی بس استلی یار نه شوی نو